د غرونو د سر ته ګوره او ستاسو د مینې او محبت ته ګوره زه درته سلام پیش کوم. ګرانو وروڼو، زه نن کوسوات ته راغلی یم. باید چې زما ذاتي هېڅ قسمه لالچ نشته. زه نه ووټ غواړم، نه الیکشن شته، بلکې زه بغیر د څه غوښتو دا مې ارمان و، دا مې خواهش و چې زه د پښتونخوا د چترال نه واله تر د وزیرستانه پورې د خپلو مشرانو په لار، د خپل پلار نیکه او د قر نیکه په لار، هر هغه در، هر هغه کور، هر هغه کلی د پښتنو زه ورته حاضري وکړم چې زمونږ مشرانو ورته حاضري کړې وه. او ګرانو وروڼو، تش یو غرض مې راوړی دی، تش یو غرض مې راوړی دی. یو شاعر وایي وی پښتنو، ای لیونو پښتنو، ای تسنس شوې په دربګنو پښتنو، راځئ چې خپل منځ کې مرکشو سره د سیالۍ وخت دی جرګشو سره دنیا بدلیږي ورته ځان بدل کو او دغه د ظلم جوړ جهان بدل کو. زه خو راغلی یم، ما تش یو لالچ راوړی دی. په دغې لالچ زه سوات نه مې آغاز کړی دی او را روان یم دې د غر سر ته، دې لالکو ته، کو راغلی یم پښتنو له په دې سوال، په دې مینت، په دې جرګه چې پښتنو د اتفاق نه بغیر بله لار موږ سره نشته، د یووالي نه بغیر بله لار موږ سره نشته. دې ځوان کل، دې بچو لکه زما باچا خان نه دي لیدلی، خو دې مشرانو به ضرور اورېدلي او دې کشرانو ته به ویلي چې باچا خان بابا کور په کور پښتنو ته دا تبلیغ کو چې پښتنو لا به یو کېږو ګنې روکېږو. موږ پښتنو الټا د هغې مشرانو خبره چې په دې اتفاق کړی دی چې خپل منځ کې به اتفاق نه کوو. تاسو یو خبرې سره سوچ وکړئ، دا د پښتنو جنډا، دا سور نشان، دا به یو پنجابی په خپل کور ولګوي، چرته یو سندھی به په خپل کور ولګوي، چرته یو بلوچي به په خپل کور ولګوي، چرته یو د کراچۍ مهاجر به په خپل کور ولګوي. بدقسمته زمونږ پښتون چې کو په کلي کې لس کورئ، لس قسمه جنډې به یې پې لګولي. ګرانو وروڼو، دا په موږ چې کوم حالات دي، دا چې د کوم حالات او د کومې ورځې لاندې موږ تېرېږو، دې کې زموږ خپلې غلطۍ دي. دا زمانه مخکې وینا وشوه چې دلته کانټتارې تودي او غریبانان عوام دا خلق نه پرېږدي، نو دا سوات څه نوې پاکستان کې خو نه دی راغلی، دا سوات خو د پاکستان نه هم یو ډېر زوړ تاریخ لري. ټیک وایم که غلط وایم؟
پدې کې په غریبو خلکو داسې ناروا زیاتې چا کړی چام نه. خو ګرانو وروڼو تاسو کو متفق کېږئ نه، تاسو کو د بل غم خپل غم نه ګڼئ، تاسو کو د دې خوبه را بیدارېږئ نه، نو دا عمل به تاسو سره کېږي. ګنې زه نه منم چې پښتانه به یو شي، متفق به شي، د چا پلار دې راشي او ستاسو په علاقو کې د باړونه ولګوي. ولې د پښتون قوم د دې هر څه دپاره حکومت پکار دی؟ ولې غلی یې؟ لکه تاسو په خپله پښتو ولګوئ چې حکومت راشي، غلی یې. ای پښتنو، پښتو شته او که نشته؟ شته؟ که نه حکومت کې به پښتو راځي. پښتو خو شته که نه؟ پرون کابل کې ولاړم، هلته هغې وی چې موږ سره ظلم کېږي ډېر ناروا، څنګه چې تاسو وایې. ما هغې ته وویې چې که تاسو خوب کوئ نو ګورئ هېڅ نشته، که تاسو ویده نو هر سړی به راځي او دا ظلمونه به در سره کوي. تاسو را بیدار شئ، تاسو یو موټی شئ، تاسو لږ خپل تپوس وکړئ د چا پلار کې ته ایمان نشته چې ستاسو مخې له راشي. او د حکومتو خبرې نه کوم، زه د ولی خان بابا نوسیم، د عدم تشدد پیروکارم، تشدد نه خوښوم، نه مې چرې خوښ کړی، نه زما خاندان چرې خوښ کړی، خو زه د ولی خان بابا نوسیم په هره لار پیږم. د پښتو په هر قدم خپلو مشرانو پوه کړی یو، که څوک په سمه پیږي ښه پخه، که نه څوک ځان ته بدماش وایي، نو زه د ولی خان بابا نوسیم پتون به ورته ډبوم، راشئ چې په بدماشۍ بیا وګورو. ما ته خپل نیکه دا ښوولي دي چې کږه خوله به څنګه سمه وی، کږه خوله به څنګه سمه وی. ما ته خپل نیکه دا ښوولي دي، زما دې وروڼو ته زمونږ هغې پښتون ولی خان دا ښوولي دي چې کږه خوله په سوک سمیږي. هغه موږ ته دا ښوولي دي چې که لیونی سپی مخې له درځي دا په کلمو در نه تښتي، لوړ ته به لاس کې. اوس چې سپي لیوني شوي دي نو ایمان تیر کې لاس کې هغې لوړو ته، زما ایمان ګوره چې زه درله دې غرونو ته او د دې غر دې سرونو ته درله راځم او تاسو سره ودرېږم او که نه ودرېږم. ګرانو وروڼو خپل تپوس به کوو، خپل حق به غواړو. چې کله پښتنو وګڼل چې کاله باغ ډیم د پښتنو د یو نقصان منصوبه ده، څنګه چې تاسو وایې چې دا لارې جوړېږي یا دا نور هر څه کېږي، دا تاسو ته تاوان رسوي، داسې ده که نه؟ نو چې کله پښتنو وګڼل چې کاله باغ ډیم د پښتنو د تاوان منصوبه ده، چې کله په دې پوه شو او په دې خبره متفق شو راووتل، نو دا څه دي؟ د دې هغه پلارانو ارمانونه قبرونو ته یوړل، خو کاله باغ ډیم یې جوړ نه کړ. لږ ایمان به تېرو. دا خو نه چې زه به کټ کې آرام کوم، پروت به یم او ظلم به راسره نه کېږي. بیداري به کوو، یووالی اتفاق به کوو، د کور بار غم د کور غم دی دا به تسلیمو. دې خبرو نه به راوځو چې غم کور ته نه دی راننوتی، نو دا پردی دی. نو غم به هلئ چې په هر کور ماتم ماتمي. ګرانو وروڼو
ذاتی پلارا په کوسا په پل په لختی په ټرانسفارمر پستن ټول سیاست در لدې لراوړې دي نظریه ختم دي ځکه دا حل نه د عام عوام نه بس تمه کې لوی لوی چې دا ځان ته لیډران وایي پتوا پیپو پترے پیپ پاٹے بدلی را بدلی چکل نظریه رالا چکل د خپل بچی پسې د کام د بچی سوچ شروع کو چکل د خپل ذاتی پل پسې د کام غم شروع کو چې کله د ذاتی ټرانسفارمر پسې د قام غم شروع کو ګرانونو تاسو قام بم فائدہ کی او تاسو ټول ته به هغه ټول سہولیات په خپل ملاويږي خو کو نه د قام غم نشتا او ووټ په پته ورکوم چې مال بزوي نو کر کوي ووټ په پته ورکوم چې ما ته په پل جوړي ووټ په پدې ورکوم چې ما ته بس ناله ماله جوړي نو بیا یاد ساته چې عمدغه لار به چې دا کومه لار د پښتنو د پاره نن روانه ده یو مرګري راته کاغذ راولېږه زه دا خده چې صوبه کې ګرځم په ټوله پښتونخوا کې نوکرې په بازار کې ملاوي ٹھیک ویم کو غلط دا مسله ته تاسو نه ده په ټوله پښتونخوا کې د کلاس 4 نه والا او په برزا په نوی پاکستان کې بازار دی هغه کې دکانداران دي هر قسم نوکری ور سره پرته ده خپل قیمت دی هغه قیمت ورکاوه او نوکری ته راوړه لاس په مپړه کوي لاس په مپړه کوي دغه حل دی سو پډنګریان بس څنګه بغو بلوکو څنګه بغو موکو د شرم په خبرو موږ لاس پړه شاباش او سوچ سکو کام به په مخ کې بوزو خاوره به هم په ترقېږي دا باید چې د عوامو هېڅ ګناه په دې کې نشته عوامي نمایندګان په ټوله پښتونخوا کې عوامو چې کوم خلک خوښ کړو عوامو چې د خپل خدمت لپاره کم خلک ټاکلو هغه په کور ناستي او د صاحبانو چې کم خلک خوښو هغه په اسمبلو کې او په مشرو ناستي اوس عوامي خلک به د عوامو غم کوي عوامي خلک زه دې ته وایم لکه دا ستاسو مخې ته او د پینډال کې چې دا کم ناستي چې هغه د عوامو په هر غم خوشحالی کې شریک دي بلکې خپل د کور غم یې پریښي او د خپل قام او د خپل خاورې غم جاړي اب د عوامو خدمت هم کوي اب د عوامو لپاره आवाज هم اوچتوي اب د عوامو لپاره منډې ترړې هم وایي خو چې نه یو سړی له تا ووټ نه دی ورکړی ټیک وایم که نه یو سړی ته ووټ میلاو نه دی بکسې ورله ماماګانو ډکې کړي دي نو موږ له تاسو بکسې ډکوې موږ سار غرمه ماښام ستاسو غم جاړو هغې له ماماګانو بکسې ډکې کړي هغې سار غرمه ماښام د ماماګانو غم جاړي
د عوامو غم هغې سره نشته، د عوامو سوچ او فکر هغې سره نشته، نه ورسره ستاسو د مستقبل سره هم شته. اوس په دې لاره را روانم، یو نیر مې وکتو، ایوب خان نه مې تپوس وکړو، دا وی زمونږ د حکومت د جرو نه وی شروع دی او دا لاندې پورې تللی دی او په دې به وي د زرګاو کنال ځمکه اوبه کېده، ایکړه په زرګاو ایکړه. اوس چې ما نن هغه نیر ته کتل، ما ته د پېښور PRT را یاده شوه. حقیقت دا دی ما ته د پېښور PRT را یاده شوه، ځکه چې ځمکې پره دي او صاحبانو نیر چېرته کنده کې جوړ کړی، دې نه به اوبه دې ځمکو ته بیا څنګه راخېږوي. نو چې معلومات مې وکړل نو د هغې نیر نه دي داسې یو نیر جوړ کړی چې د یو سیند نه اوبه راخېږي او بل سیند ته غورځېږي. مبارک هم شي، پښتنو نوی پاکستان دی. ګرانو وروڼو، دا زمونږ ګناه نه ده. عوامو دې خلکو له ووټ نه دی ورکړی، خو موږ کې چې کومه کمزوري ده یا کومه کمزوري زمونږ نه شوې او د هغې په نتیجه کې دا حکومت راغلی دی، تش دې ته به سوچ کوو چې بل ځل دغه کمزوري ونه شي. ځکه چې دغه د یو ورځ بیا تاسو 15 کاله زغمئ، 15 کاله دا خو لا کال نه ده شوی، ورګه دا چنجې خو به لا سړېږي، دا خو لا 4 کاله پاتې دي. هغه د اردو یو شعر دی وی، ابتدائی عشق خیر ہوتا ہے کیا، آگے آگے دیکھے ہوتا ہے کیا. هغه داسې ته بلا بچې راغلی، زه خاندم ویم د کلي د نشې مثال یې دی چې پیسه نه لري او نشې پسې ګرځي. کله د ګاونډي نه لوښي پټوي، کله د پټو نه ځمکه ونیوي، نو چې دا کلي پې خبر شي هر سړی توله کوي نو بیا په خپل کور ولګي، کله د خپل کور نه لوښي پټوي. دا هغه مثال دی. په لومړني کال کې درلته کشمیر خرڅ کړی دی له خیره، اوس وي صاحب بیا امریکې ته روان دی. الله ته د آزاد کشمیر او د ګلګت بلتستان ته خیر کوي، دې ځل جوړې د هغې نمبر دی، هغه هم پکې کړس ورکوي. او 15 کاله دي خدای دې خیر کوي، هسې نه چې د نشې دا زور دونه زیات شي چې دا ټول کور یې راله نه خرڅ کړی، چې لا بیا ګرځو او د خپل کور غم جاړو. او ګرانو وروڼو دې پسې خبرې ډېرې نه کوو، لکه هسې یو وړه خبره کوم، خدای سړی دنیا ته بې عزتۍ نه رالیږي. باقاعده په PTI کې به شمولیت کې نو ځان به بې عزته کړي. خدای انسان دې دنیا ته ډېر حیا او ډېر عزت له رالیږي. او دا هم یاد ساتئ چې دونه مې یقین دی چې دا کوم وروڼه د PTI د دې فتنې نه بچ دي، اوس نه لیکلی در کوم، دا به د دجال د فتنې نه بچ پاتې کېږي، دا به ټول مسلمانان مري. د دجال خو ته چې کیسې دي، دا خو موږ مخامخ ګورو. هغه د سوات هغه MNA صاحب نه یو سوال وشو، زه نوم یې نه علم، خو ډېره خندا راله. یو TV پروګرام کې ناست و، سړی ورته وایي چې وي ته خپل کور کې ډېر وخت تېری کو، نه د په نکاح له هغې سړي سره ډېر وخت تېری. سړی داسې چپ شو چې چل نه ورته چې ته له اوس څه جواب ورکړم. نو چې یو سیکنډ دو تېر شو نو بس په خپل یې لاسونه پړقول شروع کړل، نورو ته یې لاسونه پړقوي. دا خلک دي
دا لکه ستاسو نمایندګي کوي او د دغه نه بغیر بل نشته. زه ورته دا نشم ویلی. ګرانو وروڼو، موږ ټول عمر کور په کور کوڅه په کوڅه ګرځو. زمونږ پارټي زمونږ مشران چې پښتانه یو کو پښتنو له ووټ پیدا کو. ما چې درته وی چې څه کمزورۍ زمونږ نه شوې دی. موږ سار نه تر ماښامه پورې موږ اول په کیمپین کې هم خړو چولې دی، بیا سار نه تر ماښام پورې موږ خلک روښکي دي، ووټ هم اچولې دی. خو موږ نه غلطۍ دا شوې دی چې موږ د هغې خپل ووټ حفاظت نه دی. موږ مطمئنه وو، موږ په دې نو پې چې غل به داسې وار کوي. او ګران وروڼو سوچ وکړئ، مهرباني وکړئ چې تاسو ټول خلک تاسو ته متوجه دي. نو بیا بس موږ ګوره په یو یو کلي کې په سوونو په زرګونو خلک یو او پښتانه یو که نه. 4 او 5 کسان به راشي او غلا به رانه وکړي او ځي به. دې ځل به راسره دا ایمان تېروی، ایمان چې کله م الیکشن راغی دې ځل به راسره دا ایمان کوئ چې د دغې ووټ حفاظت به د خپل مال او جان نه زیات کوئ. د دغه 5 کسانو ته به شاته کېږئ نه، هغوی په دیوال سره لګوئ او د ووټ حفاظت به کوئ. او زه هغوی ته هم ویم کلي په کلي چې ګرځم چې دې ځل خو چې څه شوي خو کو با دیگر د الیکشن په ماحول کې تاسو راځئ او د عوامو اختیار خپلوئ، نه به یې درته پرېږدو، ځانونه به در باندې وژنو، خدای اختیار به تاسو ته نه پرېږدو. زه ګران وروڼو ستاسو د ټولو ډېر مشکور یم. تاسو هم ډېر انتظار کړی. زمونږ هم نور پروګرامونه دي، خو دونه خواست درته کوم چې کم د پاچاخانې په تبلیغ زه راغلی یم او دا په کومه مینه تاسو راغونډ شوي او د یو شیز کې چې کم محنت او کومه مینه ښکاري موږ یې نو دا جنډې لګول، دا د ونو د سرونو ته خدای شته لکه لاندې نه منګورو نو زمونږ پیرپي. زه سلام کوم هغې کس ته چې څوک ختلی دی او دا جنډې بره لګولي دي. زه سلام کوم ستاسو تنظیمونو ته، زه سلام کوم ټولو ملګرو ته چې د دې د سارې وخت نه الیکشن شته نه څه بل څه شته، خو زما په پښتنو کې د قام پرستۍ جذبه شته. لوز را سره وکړئ چې همدغه قصبه په ژوند کې هر ورځ 3-4 غنټې د پاچاخانې تبلیغ کوو. تاسو دا لوز کوئ ما سره ښه د ایماندارۍ مخکې رستو ګورئ که څوک بېایمانه پکې چل بیا یې ځان ته واضح کوئ. دا دا انشاءالله د خدای خدمتګارۍ په نیت به کوو، د خپل قام خدمت د الله د رضا دپاره به کوو چې قام هم رانه خوشحاله او الله هم رانه خوشحاله. زه د ټولو ډېر مشکور یم. اجازه درنالم په دې شعر وی زور هسې پیغور شي چې همت ورسره مل نشي. موږ زور وکړو همت به پکاري. زور هسې پیغور شي
چې همت ورسره مل نشي او وی روکه مشال شه چې تیار شي او دی بل نشي. ډېره مهرباني والسلام.